شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. زه یم عقیل یوسفزی په پروګرام ډیټ 9 پېښور کې د پېښور سټوډیوز نه لایو. ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده چې په ملک کې سیاسي هلې ځلې چې دي هغه یو ځل بیا خپل یو انتها ته رسېدلي دي. تر اوسه پورې باوجود د دې چې د حکومت تقریبا 14 میاشتې وشوې، خو تر اوسه پورې د ملک سیاسي حالات چې دي هغه موږ ویلی شو چې د غیر یقیني صورتحال سره مخ دي. د اپوزیشن باندې چې کوم پرشر دی د هغې په نتیجه کې اپوزیشن چې دی اپس ډاون ور کوم سچویشن چې وي کله ښکاره کله بره، کله یو قدم مخکې کله یو قدم شاته. خو په دغه ټوله لوبه کې یا په دغه ټولو هلو ځلو کې چې دی د پاکستان چې کوم معاشي حالات دي، کوم سیاسي حالات دي، بلکې زموږ چې کوم ثقافتي یو سیاسي ثقافتي یو زموږ یو پس منظر هغه ټول چې دی یو سوالیه نشان جوړ شوی دی. د دې سره موږ ګورو چې د اپوزیشن د طرف نه حکومت یو طرف ته دا ویلی کېږي چې د مسلم لیګ نوم سره د ډیلینګ یوه خبره روانه ده، د یو پارټۍ دوه نورو خبرې روانې دي، خو د هغې موږ ته څه واضح تصویر چې دی هغه مخې ته نه راځي. مولانا فضلرحمن صاحب چې دی هغه د میلیون مارچ چې کوم د هغې اعلان دی چې زه به اسلام آباد طرف ته مارچ کوم، حکومت پر راغورځوم، په هغه خپل اعلان باندې تر اوسه پورې چې دی هغه قایم دی. تر اوسه پورې بلاول بټو چې دی هغه وایي چې موږ د دې نه لا تعلق یو، البته اخلاقي سپورټ ورته ورکوو. مسلم لیګ نوم په باره کې ویلی کېږي چې هغه داسې انډیکیشن د جیل نه راغلي دي چې تاسو به ورسره غیر اعلانیه حمایت چې دی هغه به کوئ. آفتاب خان شیرپا او د مولانا فضلرحمن صاحب چې دی ملاقات شوی دی او په هغې کې چې دي دواړو پارټو دی به سره اتفاقي رایې کړله چې په دغه مارچ کې به یا دغه کوم تحریک چې دی په دې کې به به سره شرکت کوو. نن په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې چې دی په کوم مختلف ایشوز چې دي په هغې باندې بحث شو. د اپوزیشن د طرفه یو مزاحمت چې دی هغه مخته راغی تر دې پورې چې د سپیکر د ډیسک چې دی ګیره وشو، هلته کې بعضې کاپیانې چې دي د یو بل هغه وشلولی شوې او ډېره بدمزګي وشوه. هغې باندې به هم لږه ډېره خبره کوو. حکومت چې دی هغه د مولانا فضلرحمن صاحب د مارچ نه یا د اپوزیشن د حکمت عملۍ نه څومره پریشان دی. 2 نیمې وشوې یا 3 میاشتې وشوې چې د ایکس پارټا چې قبایلي اعضاو ته موږ وایو هلته کې الیکشن شوی دی، خلکو حلف هم هغسې دی چې کوم 14 ایم پي ایز دي، خو تر اوسه پورې حکومت چې دی هغې ته لا نمایندګي نه ده ورکړې. په دې باندې هم چې د خبره به کوو. د هغې سره سره موږ چې بله کومه ایشو به نن پروګرام کې دغه کوو هغه دا ده چې د بلدیو کمار د ایشو نه انټرنیشنل ایشو خلکو جوړه کړې ده، هغه الریډي انډیا ته تللی ده. نن په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې په هغې باندې هم غیر ضروري بحث شو. بعضې خلکو چې دی ډېر نازیبا الفاظ استعمال کړل. شوکت یوسفزی صاحب په هغې باندې چې کومه یو سټانس راغلی دی هغه ټول تاسو کتلی دی. په دغه ټولو حالاتو کې یو اهم یو پیشرفت چې دی هغه دا دی چې پرون یو میټینګ شوی دی چې په هغې کې به د بلدیاتي الیکشن لپاره نوې حکمت عملي چې ده چې حکومت بعضې خلک وایي چې حکومت ته تښتي، بعضې خلک وایي چې نه اصلاحات پکې راځي. خو وزیر اعظم صاحب ویلي چې 3 واړه صوبایي حکومتونه چې دي د هغې هر یو محکمه چې ده هغه به په راتلونکي 3-4 ورځو کې چې دی خپل کارکردګي رپورټ چې دی هغه به ښیي او د هغې نه بعد بیا کیدی شي چې بعض چینجز چې دي هغه هم راشي. 3 معتبر او صاحب الرای مېلمانه را سره د خپلو پارټو په نمایندګۍ باندې موجود دي. طارق احمد خان صاحب چې زموږ برګر هم دی او ډېر ښه سیاسي ورکر دی، هغه هم ترجمان دی د قومي وطن پارټۍ. تاسو ته جي پروګرام کې هرکلی یم. تاسو جي د صوبې په سیاست باندې خاص کر ډېر جوور نظر ساتئ. بیا د جمهوري تحریکونه، بیا دلته کې زموږ د مختلفو ادارو چې دی په جمهوریت کې په پارلمنټ کې یو کردار د هغو یو سی د هغو یو سټیک پکې لکه داسې لکه غیر جانبدارانه دغونه تجزیه چې کوئ، نو کوم دې حکومت کوم داسې کار کړی دی چې هغه د دې بالکل د دې قابل دی یا حالات د دې تقاضا کوي چې حکومت چې دی د حکومت ته دومره ټف ټایم ورکړي، خاص کر په داسې کریټیکل سچویشن کې. زما نه تاسو 3 وړه زیات خبرې چې په موږ دواړو بارډرز باندې په موږ باندې څومره پرشر دی انټرنیشنلي چې زموږ کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو. او بیا ستاسو واحده پارټي ده چې هغې د دغه مولانا صاحب سره د دغه تحریک چلولو یا په مارچ کې چې د شرکت اعلان هم کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. خبره دا چې ګوره یو خو په دې کې هیڅ دویمه خبره نشته چې په 2018 الیکشن کې په دې وطن کې د قام او د خلکو منډیټ چې دی هغه خلاص شوی دی. دې کې دویمه خبره نشته. اوس خبره دا ده چې د هغې نه پس مولانا صاحب تفصیلات تاسو ته بیان کړل. مونږ د مولانا فضلرحمن صاحب په دې حوالې سره ستاینه کوو چې هغوی د الیکشن نه پس ټول اپوزیشن پارټیانې را یوځای کړې
آل پارټیز کانفرنس را جوړ کو بیا د هغې په نتیجه کې رهبر کمیټي جوړه شوه او هغوی دا وویل چې یاره مونږه دا چې کوم حالات دي د دې مقابله وکړو متحده اپوزیشن ټول خلک صحیح مولانا صاحب او اکرم درانی صاحب هغه ورځ راغلي وو تشریف یې راوړی و مونږ د پارټۍ مشرانو سره خبرې وشوې داسې ده چې مونږ دا وایو چې په کار دا ده چې دا کومه ایشو ده دا کوم خبرې مسلې چې مونږ ته را مخامخ دي په کار دا ده چې په دې باندې ټول اپوزیشن پارټیانې چې دي هغه په یوه پیج باندې وي صحیح ده مولانا صاحب ته مونږ دا ووایو چې مونږ خو چونکې تاسو لږه تصحیح کومه داسې څه کمیټمنټ مونږ نه دی کړی مونږ چونکې زمونږ په پارټۍ کې انټرا پارټي الیکشن را روان دي او د دوی چې کوم تاریخ ورکړی دی د هغې نه مخکې به انشاءالله زمونږ د پارټۍ الیکشنز وشي او سنټرل کمیټي به راشي مخې ته چونکې اوس د پارټۍ ادارې داسې نشته ارګنایزینګ کمیټیز دي نو انشاءالله مونږ به پارټۍ سره کینو د پارټۍ نه به خبرې کوو او بیا به د هغې نه پس چې دی بیا د پارټۍ چې څه ریسپانس وي د پارټۍ چې څه فیصله وي هغه به ورکوو خو شکر دا دی چې په منځ کې چې دا تاریخ صاحب پکې ناست دی ګوره چې موږ مکالمه کله کوو که نه دا ډېره ښه خبره ده په هغې کې کوم موږ یو ټایم کې کراس ډیبیټ هم لړ شو په دې کې چې داسې د ممانعت یا د بدیت خبره نشته خو زموږ د صوبې خپل یو کلچر دی او رښتیا خبره ده چې موږ د څلورو واړو د بل سره ذاتي تعلق هم دی خلک چې د بل سره دغه هم کوي پکې ځي راځي پکې هم کومه ګټه ایشو چې زما خپل خیال دا دی چې د تحریک انصاف په باره کې د جیوای دغه سټانس چې دی هغه الریډي داسې نسبتا اګریسیو دی یا د ځکه چې د تحریک انصاف د جیوای په باره کې هم سټانس چې و هغه دغه ایریا هم یوه ده که نه دواړه پښتون بیلټ بیس پارټیانې دي طارق صاحب لکه یو خو ستاسو مننه چې تاسو په منځ کې چې دی پکې سیز فایر وکړو که نه دا ډېر ګران کار په منځ کې پکې ناست وی خو مجموعي طور نه لکه لږ به موږ د صوبې د حکومت ته راشو زموږ په صوبه کې اجمل صاحب هم په هغې باندې خبره وکړي زموږ په صوبه کې د دوی دا اووم کال دی اووم کال دی او بیا دلته کې د تجربې هغه خبره هم دلته کې چې د اپلای کېږي نه چې په نورو ځایونو کې نشته دا جدا خبره ده اجمل صاحب په هغې باندې خبره وکړي چې وزیر اعظم صاحب هغه رپورټس دغه کړي دي چې په 3-4 ورځو کې ما ته د محرم د وجې نه چې دی لږ ډیلې کړي چې ما ته به کارکردګۍ دغه کوي لکه موږ واقعیتا خو موږ په اسامبلۍ کې د دوی پارټۍ ANP مسلم لیگ نون پیپل پارټي چې کوم نمایندګانې دي هغې هغسې په ایشوز باندې په قانون سازۍ باندې یا د حکومت په کارکردګۍ باندې چې دي هغه سټانس خو موږ ته اوس هم هغسې نه ښکاري نو بالکل د الزامات در الزامات سیاست به کېږي او که نه لږ به یو کنسټرکټیو یو پیس چې دی هغې کې به هم زموږ د صوبې حکومت اپوزیشن یا اوورال اپوزیشن چې کوم دي یا حکومت چې دا به پکې داسې ځکه چې محاذرایي زیاته ده ډېر عجیبه غوندې بیانونه راځي ډېر عجیبه غوندې الزامات راځي عجیبه غوندې رویه دغه بلدي کمار والا دغه تاسو وګورئ د هغې نه دومره غټه یو دغه جوړه شوه د ایشو جوړه شوه نو موږ کې هغه سنجیدګۍ فقدان چې دی هغه ولې هغه موږ ته ښکاري پکې وکیل صاحب داسې خبره ده یو خو جلیل جان صاحب او اجمل خان خپلو کې ملګري دي محترم سیاسي کارکنان دي دواړو ته زما دغه خیر دی کله کله داسې کېږي د وطن کې چونکې دا کلچر داسې جوړ شوی دی نو خیر دی دا په کار دونه دغه نه دی خبره دا ده چې څنګه تاسو ووې څه د پاسه 7 کاله وشو چې په پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی داسې یوه ګورئ دا نورې خبرې خو د کشمیر والا خبره او دا نورې خبرې دا هم ډېرې اهمې دي خو زمونږ دپاره د ټولو نه اهمه خبره چې دا هغه د دې پښتونخوا د ولس د ګرن سره تړلې خبرې دي ما ته دا ووایه چې کوم داسې بدلون راغی دوی دا دعوه لرله چې مونږ به په صحت کې ریفارمز راولو مونږ به په تعلیم کې ریفارمز راولو یو بلدیاتو کې به دغه تاسو د بلدیاتو ذکر وکړو خبره دا ده چې محترم عمران خان صاحب دا خبره کوله چې مونږ په پښتونخوا کې د ټولو نه ښه بلدیاتي نظام سیستم متعارف کړی دی اوس وایي چې هغه نظام ټیک نه دی پرون هغې کې میټینګ شوې ده نن زه تاسو ته په دعوې باندې وایم چې په پښتونخوا کې څومره یونیورسټۍ دي زه نن دا اجمل وزیر صاحب ناست دی ستاسو د پروګرام او د خلکو په مخ کې دوی چیلنج کوم چې نن لاړ شئ د پېښور یونیورسټۍ نه واخلئ تر ګوبل یونیورسټۍ پورې
او په دې صوبې کې چې څومره یونیورسټۍ دي هلته کې نه د پنشن پیسې شته نه د تنخواګانو پیسې شته او هغه ځای کې په نوې امپلایمنټ باندې پابندي ده د اسپتالونو حالت وګورئ دغه یو بي آر ټي دې جوړه کړې وه وایي چې موږ نو خدای دې جوړېږي د خضر علیه السلام عمر دې راله خدای راکړي چې هغه جوړه شي دغه یو پېښور د ټولو پښتونخوا زړه دی هغه راله داسې مات ګوټ کړو چې سم کنډر ته جوړ کړو نو زه دا وایم ګورې نن خلک دو وخته ډوډۍ نه مومي نن دلته کې لا اینډ آرډر سچویشن نن دلته کې بیا ستاسو په دې صوبه کې په دې پښتونخوا کې زما او ستاسو په دې پښتونخوا کې نن بیا ترهګر چې دي هغه ځای په ځای راوچتېږي نن بیا خلکو ته د بتې چټونه میلاویږي نو زه زما ورور اجمل خان صاحب نه به مې حضور دا خواست وي چې مهرباني وکړئ تاسو چونکې د حکومت نماینده دی نو مهرباني وکړئ لږ د خلکو د دغه ته نن تاسو ما ته دا ووایئ هغه بله ورځ زه په یو ځای کې ناست وم او د یو فاتحه کې ناست وم او د دوی د انرژي دپاره چې کوم مشیر صاحب دی هغه وی چې موږ کوشش کوو چې مونږ ته د نت هایډر پاور پیسې ملاو شي هغه لا تر اوسه پورې پخوا خو به دوی دا خبره کوله چونکې زمونږ په صوبې کې حکومت دی او په مرکز کې د بل چا حکومت دی نو اوس خو په مرکز کې هم ستاسو حکومت دی د اے جی ایم کازي فارمولې د ختمولو خبره کېږي مونږ ته صرف دا ووایه چې تاسو که تاسو نن ودرېدئ او د پښتونخوا صوبې د خلکو دا خبره مو کړه مونږ به د بل سیاسي دغه نه علاوه مونږ ته سره ودرېږو خو مهرباني وکړئ د خلکو په ژوند باندې خبرې وکړئ د خلکو په مسلو باندې خبرې وکړئ دا د کشمیر مسله او د قادیانیت او دغه دا وروستو خبرې دي دا دلیل جان صاحب کوي اخري دغه دی لکه مونږ داسې څه وایو تاسو ته ښکاري چې د اپوزیشن او د حکومت د تلخي چې ده که نه دا مونږ په قومي مفاد کې د پاکستان د ولس په مفاد کې چې دا لږه راکمه کړو ځکه چې ښکاري ډېره زیاته چې تلخي ته یو مونږ یو پیسې ورننوځو عقیل جان داسې کار دی چې په کنټینر باندې ودرېدل او په کنټینر باندې په اپوزیشن کې خبرې کول ډېر اسان کار وي کله چې تاسو په حکومت کې راشئ او په تاسو باندې یو ذمہواري راشي نو هغه ذمہواري ترسره کول او بیا د پاکستان په شانتي وطن کې یقینا چې ګران خبره ده صحیح اوس خبره دا وه چې مونږ دوی ته دا وایو چې ګورئ مهرباني وکړئ تاسو چې څه کوئ تاسو خو د دې نه چا نیوه لاس ته له چا نه دي نیولې که نه چې څوک غل دی یا څوک دغه دی خو داسې وکړئ چې دا ټول خلک راغونډ کړئ کښېنئ او چې کومې د قانون مفاد خبرې دي هغه سره په شریکه باندې وکړئ داسې نه شي کېدی چې ته به یو سړي ته دا ووایې چې تم غلي او تم غلي او تم غلي او چې تا سره کوم غلو و چې اوس کوم ما سره یو هغه ټیک دي داسې نه شي چلېدی لکه د ریاست د حکومت چې کوم خلک د هغوی رول وي هغوی کوشش کوي چې ټول خلک ځان سره یو ځای بوځي ته ماته دا ووایه چې نن زه راته یو ورکوټی غونډه ده ورکوم د قومي اسمبلې سپیکر ته دا اختیار شته چې هغه کم خلکو نماینده کم ممبران خلکو هغه کړي وي منتخب کړي وي دا د قومي اسمبلې د سپیکر اختیار دی چې هغوی پروډکشن آرډر د دې اسد قیصر صاحب زموږ ملګری دی ورور دی د اجمل خان دی د پارټۍ لیډر دی اسد قیصر صاحب دی د دې خبرې وضاحت وکړي چې د هغه لاس چا نیولي دي هغه ته چا دا ویلي دي چې ته د خلکو پروډکشن اسد قیصر خو صرف د تحریک انصاف سپیکر نه دی که نه هغه د ټولې اسمبلې سپیکر دی نو مونږ دا وایو بار بار ورته دا عرض کوو چې ګورئ لږه سنجیده رویه اختیار کړئ او په دې خبرې باندې هغه کړئ پارلیمنټ سره یو خبره کوم که ستاسو اجازه عقیل جان زه خو دا وایم چې کله د فاټا مرجر شوی دی څومره کیاس څومره بدنظمي تاسو اجمل خان خو چونکې په خپل هم د پخوانی ټرایبل ایریا سره تعلق ساتي د وطن خلک یوزو دومره قیاس دومره بدنظمي چاته هیڅ پته نشته خبره دا ده چې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده خدای دې کړي چې داسې وکړي او دا دوی چې کومه خبره وکړه په کار دا دی صرف دا نه چې ترخم ځکه چې یو
واګه خو چرته بند نشو نقصان ټول زمونږه د بلین ډالرز نه واخله میلیونز ته زمونږ د افغانستان تجارت نو خو پکار دادا چې غلام خان ولا دا ټول کوم حالات د پولیسو ګوره د خاصدارو حالات ګوره تاسو ال تلار شي تاسو خپل ټیم ولېږئ تاسو وګورئ چې څومره بدنظمي او کوم تدریج به ټیک شي که نه هغه د پښتانه کتونکو هم دغه زمونږ د پښتنې ټولنې زمونږ حسن دی چې مونږ په مکالمه کې مونږ په دلایلو باندې مونږ د خپلو مسلو په څیزونو باندې د هغه چې کوم جزئیات دي په هغه باندې ډېر زیات پوهېږو او د نن د دوی دا کوم دلایل چې وو یا دا کوم رویې چې وې او بیا د اخر کې د لاس میلول دا دومره مینه ښودله دا د خبره ثبوت دی چې مونږ جمهوریت پسند یو مونږ په خپلو مسلو خبر یو او مونږ برداشت هم لرو ما ته راکړئ اجازت د الله په امان